أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطب. دا سوالات هم د بار ملک نه رالیږلي شوي دي. یو سوال دا دی چې دا موږ سره غیر مسلمه کسان دي، مسلمانان نه دي، هندوان دي، خو چې موږ ته دا پته نه لګي چې دا هندو دی که دا مسلمان دی. ځکه نن خو د هندو د مسلمان شکل یو شان دی، خو هندو هم ګیره خوري او مسلمان هم ګیره خوري. د مسلمان هم سر انګریزی دی او د هندو سر هم انګریزی دی، هغه هم کوټ پتلونه اغوندي، دی هم کوټ پتلونه اغوندي. څه پته یې لګي چې دا مسلمان دی که دا غیر مسلم دی. خو زموږ سره خواوشه ملګري وي نو موږ ناست یو، نو هغوی سلام واچوي. آیا موږ به څه چل کوو؟ نو د هغې جواب ته غور باندې واوره. که چرتې جمع روانې درې څلور کسان روانې، څه پکې هندوان وي څه پکې مسلمانان وي، او سلام واچوي، نو هغې ته سلام جواب ورکولی شي. ځکه دا سلام اصل کې تاسو جواب چې ورکوئ نو دا مسلمان ته ورکوئ، دا هندو ته نه ورکوئ. دویم صورت دا که خالص مخلص معلومو چې دا هندو دی او هغه سلام واچو، هندو دپاره هغه سلام واچو، دا یو داسې یو رواج جوړ دی که نه. هندوان خو د ثواب په نیت سلام نه اچوي لکه موږ چې د ثواب په نیت سلام اچو. نو داسې سلام یې واچو، نو هغه ته بیا وایه یهدیک الله. یهدیک الله معنا دا ده خدای دې تا ته هدایت نصیب کړي، یعنې خدای تا مسلمان کړي. دا ورته ووایه. که بیا دغه هم نه وه معلومه چې بس ټول یو شان کې وي، پته نه لګي، لکه څنګه چې د ملګري سوال جواب کړی، نو بس وعلیکم ورته وایه او نیت کې دا راواله چې دا که ته مسلمان یې نو دا ستا دپاره وعلیکم السلام شو، که ته هندو نو دا ستا دپاره دعا شو چې الله دې تا ته هدایت نصیب کړي. که جواب هم ورکړي نو دا سلام د دې معنا دا ده چې خدای دې تا د کفر نه سالم کړي، محفوظ کړي، د کفر نه دې الله تا بچ کړي. بیا هم څه خاص نقصان پکې نشته دی، او دا خو چې غیر معلومه خبره وي نو بیا دونه مسله نه ده. دویمه مسله یې دا لیکلې ده چې جانماز باندې مونږ استري کوو، ټول ملګري جانماز باندې استري، او دا تقریبا زمونږ د خلک هم کوي. ډېر ښکلی سوال یې کړی، زما د مزاج مطابق سوال دی. دا یاد وساتئ که چرتې په جانماز باندې د کعبې مبارکې تصویرو او یا پې د ګنبد خضرا تصویرو، نو په دې خو د پاسه خپه ایښودل هم بې ادبي ده. بې ادب محرومه مان د فضل رب، دا مه کوئ. په هغې باندې خو کېناستل، بلکې زموږ والد صاحب رحمه الله هغې به په دغه جانماز باندې مونځ هم نه کوو، مونځ پې کېږي. دا مطلب د هغه چې یاره زما دا زنګونان په دغې کعبې مبارکې په دې تصویر باندې راځي، او یا سړی داسې راوګرځي دعا دپاره یا تسبیحاتو دپاره، نو بلکل په هغه ګنبد خضرا یا ده، ځکه دا خو په دې منځ کې د جانماز که نه، نو د هغې باندې د پاسه سړی کښېني، نو دا د هغې بې ادبي کېږي. اگر چې دا تصویر دی خو تصویر دا هم چې کوم دی هغه قابلې احترام، یا لکه د خدای بنده دا خو د کعبې مبارکې تصویر دی، او دا خو چې کومه دی نو د ګنبد خضرا تصویر دی. ته راشه په پاکستان کې د جناح صاحب د تصویر څومره احترام دی، د جناح صاحب د تصویر احترام شته که نشته؟ که د جناح صاحب تصویر دی وشله جیل کې دی اچي، بې ادبي دی وله وکړه جیل کې دی اچي، حالانکې تصویر د جناح صاحب خو نه دی، د جناح صاحب بې حرمتي خو چا نه دی کړې، د هغې بې ادبي خو چا نه دی کړې، د تصویر هغه باندې جرم. نو چې د کعبې مبارکې تصویر، نو دا بل دا چې دا جانماز دا جوړ دی، د دې دا نوم داسې دی جای نماز، د مانځه ځای، او هغه ته استعمالی چې کوم دی نو د اسرې دپاره، نو دا بې ادبي ده، هغې دپاره مه استعمالوئ، په هغې استري مه کوئ، کمبل خور کوي په هغې استري کوي، بل ډبله کپړه خورا کوي په هغې باندې. نو که دا په بار ملک کې څوک کوي، ځکه دا تپوس والا چې کوم دی نو
د سعودي نه دغه کړی سوال کړی دی هغه ځای نه سوال را لېږلی دی نو دلته کې زمونږ په دې کورونو کې هم خلک کوي نو مه کوئ پرې دا بې ادبي ده ښه